الله رب العزت د قیامت ورځ دا ډیره سخته ورځ ده او ډیره هیبتناکه ورځ ده. نو په دغه ورځ باندې به الله جل شانه ټول خلق را جمع کړي، اولین او آخرین. د آدم علیه السلام نه راواخلي چې تر اوسه پورې کوم انسان لا دنیا ته نه دی راغلی، دغه ټول به الله جل شانه په یو ځای کې را جمع کړي. ویوم نحشرهم جمیعا، الله وی په کومه ورځ چې موږ به را جمع کړو دوی لره ټول به را جمع کړو، نو دا ټول خلق به را جمع کړي. او نبی علیه السلام فرمایي صحابو ته چې ستاسو څه خیال دی چې الله جل شانه په ورځ د قیامت تاسو ټول را جمع کړي، داسې مو را جمع کړي لکه څنګه چې سړی په ترکش کې غشي را جمع کړي. ابو جنګی غوندې به په کې به دا غشي بالکل داسې لکه بس نننۍ زمانه کې چارجر کې چې څنګه دا کالتوس یو بل پسې برخ پراتی وي، دقه شان به دا انسانان ټول په یو ځای باندې ولاړو، بس د 2 قدمو ځای به وي او انسانان به په قیامت کې ولاړ وي، نور به نیزوار وي، ځمکه به د تانبي وي، ټول خلق په الله را جمع کړي. حدیث مبارک یو حدیث کې راځي چې 50,000 کاله ورځ به وي، بل حدیث کې راځي 1000 کاله ورځ به وي. دغه رنګ قرآن مجید کې یو ځای کې 50,000 کاله دې ورځ په باره کې راغلي دي چې د قیامت ته ورځ 50,000 کاله وي. کان مقداره 50,000 سنه، چې د قیامت ته ورځ دا 50,000 کاله وي. او بل ځای قرآن مجید کې الله فرمایي چې ان یوما عند ربک كألف سنه، چې د قیامت ته ورځ به 1000 کاله وي. نو یو آیات کې دی 50,000 کاله ورځ به وي، بل آیات کې دی 1000 کاله ورځ به وي، یو حدیث کې دی 50,000 کاله ورځ به وي، بل حدیث کې دی 1000 کاله ورځ به وي. نو دا به د خلقو د اعمالو په اعتبار سره وي، کافرانو باندې به ډېره زیاته وي. د انسان چې څومره اعمال دی دومره به الله پاک جل شانه د هغې مناسبت سره به دا ورځ اوږدېږي زیاتېږي. په بعضو مؤمنانو باندې به د قیامت ته ورځ دومره لنډه وي لکه د سحر 2 رکعته سنت. انسان چې په څومره وخت کې 2 رکعته سنت کوي نو دومره به دا ورځ د قیامت لنډه وي. بعضې مؤمنان به د الله داسې وي، هغوی به د قیامت ته سختۍ راړو خبر نه وي، داسې خلک به پکې وي. خو د هر انسان د عمل مطابق به دا ورځ اوږدېږي او لنډېږي او ډېره هیبتناکه ورځ به وي. نو په دغه ورځ به الله جل شانه ټول خلق چې کوم دی را جمع کړي. ثم دا په عربی ژبه کې د تراخي دپاره راځي. تراخي یعنې د یو کار یا یو خبره شروع وي منځ کې ثم راله، نو دا د وقفې دپاره راځي. یعنې په یو 2 کارونو منځ کې وقفه وي یا ټیم وي، د 2 خبرو په منځ کې لږه وقفه تېره شوي وي، لږ ټیم تېر شي، نو هغې نه پس بیا ثم راځي. نو د آیات مطلب ده چې ویوم نحشرهم جمیعا، الله به ټول خلق چې کوم دی را جمع کړي. نو فوراً به ورته دا نه فرمایي چې ثم للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین، چې ستاسو هغه شریکان څه شو چې تاسو شرک کوئ، چېرته لاړو؟ فوراً به ورته نه وي، څه وخته پورې به دا خلک ولاړ وي د قیامت په ورځ باندې. ثم بیا نقول به موږ وفرمایو للذین هغه کسانو ته اشرکو چې شرک یې کړی دی، این شرکاؤکم، کوم ځای کې دي ستاسو هغه شریکان، الذین هغه شریکان کنتم تزعمون چې تاسو به د دوی د خدایۍ دعوې کولې چې دا د الله پاک سره په خدایۍ کې شریک دي، نو هغه شریکان مو څه شو؟ الله به د دې خلکو نه تپوس وکړي. دا موږ شرک نه دی کړی په دنیا کې. نو کله چې دوی دا خبره وکړي الله به دې تپوس وکړي چې ستاسو هغه شریکان چېرته لاړه؟ تاسو خو دنیا کې وی چې زموږ پلان کې خدای دی، ډینګې خدای دی، ډینګې خدای دی، او زما سره بې شماره خدایان جوړ کړي، هغه خدایانو ته ووایي چې ستاسو مدد وکړي که نه. نو دوی به چې کله دا سوال پې الله وکړي نو دوی به وایي چې الله پاکه مونږ خو شرک نه دی کړی په دنیا کې او د الله په ذات باندې به قسم وخوري، الله زموږ ستا په ذات قسم مونږ شرک نه دی کړی په دنیا کې. الله جل شانه به ورله په خوله باندې مخر ولګي په ژبه باندې. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهدهم ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله به په خوله باندې مخر ولګي، لاسونه او خپې به ګواهي شروع کړي، غوږ به ګواهي شروع کړي، سرمن به ګواهي شروع کړي، د انسان هر یو اندام به ګواهي وي چې کم کم ګناه پې کړی دی د الله په دربار کې به هغه ګواهي کړي. چې کله د خولې نه مخر لرې شي نو دا ژبه به د خپلو اندامونو ته په غصه باندې شي چې ظالمانو تاسو ولې چې کوم دی دلته کې رښتیا ووایي. نو هغه اندامونه به ورته وایي چې دې ژبې ته
چې نن موږ د هغه رب هغه خالق او مالک ته ویلو طاقت راکو چې کم رب او کم خالق مالک تا ته د ویلو طاقت درکړي او نن موږ د رښتیا ویلو نه زموږ د برابر لار نه د دې وجه نه موږ رښتیا خبرې وکړو روغ خدایانې جوړ کړي نو هغه ته غیب شول هغه د دوی سره مدد یې اونکو دوی سره سره مرسته اونه کړل انظر کیفا وګورئ څنګه کذبو دوی دروغ ویل علی انفسهم بخپل ځانونو باندې وضل عنهم او غایب شول د دوی نه ما هغه کانو یفترون چې دوی چې دروغ تړل